غزوه مؤتا په جمادی الاول کې وشو په اتم هجری باندې بیا جمادی الاول فصیح جمادی الاخیر رجب شعبان رمضان درې میاشتې بعد پس بیا رمضان راځي په رمضان المبارک په لسم تاریخ باندې په لسم تاریخ رمضان په لسم تاریخ باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل غزا برابرای چاغه ته فتح مکه ویل کیږي خبر ازما پیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه او د جهاد دغه لخر درې میاشتې مدینه منوره کې وشولې دغه درې میاشتو نه ورسته بیا فتح مکه جوړیږي سبب د فتح مکه د پاره سو سبب د فتح مکه د پاره داو الته دو قبيله وسیدلې مکه کې یو بنو بکر او بل بنو خزاعه د دې دوه قبيلو په خپل منځ کې زړه دښمنی و ا دښمنی د دې په څه شي باندې و یو کس ته بنو بکر نه ورته وته په بنو خزاعه باندې تجارت په خاطر دغه بنو خزاعه قبيله غراونی هغه مالم واغستو تجارتي مال هغه چې کوم نه مړکو بنو بکر بیا دغه نه بدله چې کوم خپل واغستله بیا بنو خزاعه د بنو بکر نه خپل بدله واغستله د دې دغه دښمنی را روانه شو صلح حدیبیه چې کله وشول نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پاره کې ونه ابتدا لیکلي و چې د لسو کالو د پاره با د جانبینو نه جنگ بندي د مسلمانانو او دغه يهوديان لس کاله دیو په یو بل باندې اسلحه نه پورته کوي لس کاله دیو باندې جنگ بني او دویمه نقطه سره داولي کلا چې کومه قبيله دا غواړي چې د مسلمانانو سره شریک شي او دا غي سره حلف وکي قسم وکي چې موږ تاسو سره یو که تاسو باندې څوک عمله کوي موږ تاسو سره ودرېږو هغه د مسلمانانو سره ودرېږي په خپل خوخه او څوک چې دا غواړي چې موږ د قریش مکه سره ودرېږو او دا غي سره د حلیف جوړ شو اده په خپل تبع د قریش مکه سره جوړ شي په خداش ولا چې دا بنو بکر قبيله دا د قریشیانو سره حلیف جوړ شو چې موږ تاسو ملګری که تاسو باندې جنگ او حمله کول هم تاسو سره ملګرتیا کوي بنو خزاعه قبيله د مسلمانانو سره حلیف جوړ شو نو دغه صلح حدیبیه کې بیا دا ټکی مولي کو چې څوک د چا سره حلیف جوړ شو که څوک د مسلمان سره او که څوک د مشرکانو سره حلیف جوړ شو نو مسلمانانو د مشرکانو منځ کې جنگ بندي شو خو د دغه حلیف قبيلو به هم په منځ کې جنگ بندي او بل باندې جنگ نه کوي بل دا شو که مسلمانانو چا سره جنگ کاوه دا مشرکان به دغه مسلمانانو خلاف نه راپورته کیږي کافرانو مشرکانو چا سره جنگو دا مسلمان به دغه مشرکانو خلاف نه راپورته کیږي د قصیده حلیف قبيله به هم په یو بل باندې نه راپورته کیږي او دا دغه حلیف چې قریشیان دی او نبی اسلام ډله دا به هم دغه بلې قبيله په خلاف نه راپورته کیږي یو بل ډله باندې کوي بده کې دا جنگ بندي رااله صلح حدیبیه کې دا وشو بیا دغه دوه قبيلو چې بنو خزاعه او بنو بکر دي د بنو خزاعه قبيله دغه ته کې د وبو یو ځای یو کویو بنو بکر ورسره پاغه باندې اختلاف جوړ حتی چې اختلاف ډېر لوی غټ زی تور سه د دیو په مابین کې جنگ راغی چې د یو بل قتل او قتال وکړو هغه سایت تا مشرکان مکه کدیو خو بنو بکر سره ملګریو نو دیو د بنو بکر ملګرتیا شروع کړه د بنو خزاعه په خلاف د بنو بکر سره ملګرتیا وکړه دا کار په دیو باندې بنو دا کار بتا سن کو رسول حدیبیه کې په دې باندې لیکل شوی دوانو جانبینو په دې وعده کړي و خو وعده دیو ما تکړه چې کله وعده ما تکړه او د بنو خزاعه د بنو بکر قبيله سره خپل مدد وکړو بنو خزاعه قبيله مجبور شوله خپل کسان ولېګل نبی صلی الله علیه وسلم ته مدینه منوره ته تاسو خو زمو حلیف یې مونږ دا یو بل سلیکل کړیو چې مونږ باندې چا حمله کوله مونږ یو بل مدد کوو مونږ باندې بنو بکر حمله کړی دا تاسو زمونږ مدد کولای شئ کنه شي کولای نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه قاصد ته ویل زمو خود کفار مکه سره دا وعده شو چې تاسو د چا سره جنگيږئ مونږ به تاسو په خلاف باندې بیا جنگ نه کوو کنه نو موږ تاسو د بنو خزاعه څنګه مدد وکړو بنو خزاعه ورته وی دغه وعده د مشرکانو ماته کړی دا دیو خو زمون په خلاف باندې راپورته شول او د بنو بکر ملګرتیا یو کړل کنه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته وی دسیدا و یو دقه سیدا مبارک ته وی نو سرتا مدد بدیوش دا قافله راو پښولا
بیا بل یو کس بدیل بن ورقا د بیا دی بن خزاعه مدینه منوره ته ولېږه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا شکایت ویوړه وېسه چې زموږ سره مدد وکړي. بدیل بن ورقا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت ویوړ چې بنو بکر قبیله زموږ سره په وګو باندې دغه اختلاف راغی او قریشانو د مکه مشرکانو د مکه دا غي ملګرتیا وکړه دا کار په دې ومنو وعده ما تکړه. بدیل بن ورقا ته نبی علیہ السلام فرمای نصرتا زتلار شه مدد بدی وشي. دی خو چې ابو سفیان ته فتح ولګی دا ابو سفیان د قریشانو مکه ولو سردارو چې زمونږ طرف وعده ما تشولا او نبی علیہ السلام ته خبرداري لاړ. اوس کاغه مونږ باندې حمله راوړي نو به ګوره مونږه مقابله نشو کولای. نو دوهم قافله تیار کړو زموږ مدینه منوره ته زم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایم چې بده وعده کې زموږ سره زیات نغو کې مدس یوا کې او موږ ورته دا عذر پیش کو چې موږ وعده نه ماته کړی. اسینه چې وسره باندې جنگ ونه کې جنگ اعلان کړو به مقابله نشو کولای ځکه خدای دومره جنگونه مخ کې تیر نشو او ټول د تاریخ ته مسلمان واضح نشه. د چې کله مدینه منوره ته ورسېد د شپې حصہ د دلور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبي وا د داغه کړل چې څنګه داغه کړلار کټ تکې ناستا هغه مبارک ته د بستر د تولې غونډه کړل او دغه چې کوم ده په پیاړه باندې کېنو او تویلوري داسکه زه خو استافلار یم مسافر دل تراغله مو ته زمانہ بستر غونډه هغه ته فرمایي وي تک مشرکی تک کافری ته نجس سړی په دې پاکه بستر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنه شم کېناوله ایمانی جذبه توفیق کړی دی دیم دغه چې کوم ده بس خاړه او پښاړه کېناست په دغه سراغله ما سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش شو مبارک ته پوس کې سره راغلی د الله رسول دې راغلی چې دا کم صلح حدیبیه کې زموږ استاد سو دا جنگ بندي شو دغه موده سی واقع رسا او موږ وعده نه ماته کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ویل چې ولې نه ماته کړی. دله د ابو سفیان لا پلار کې د بدیل بن ورقا مخې لورغی د دې تپوس کوي ته چرته تلې. بدیل بن ورقا وي بس د مدینه منوره تاسو تلې ومه وې د نبی علیہ السلام خواله خو نه ورغله وینال ته نه متل ال تلې خو باندې وکړه و دې خو خيارو کړ ته په دې لار روان دی ابو سفیان د اوخ د قازورات ولیدل دا وس لټای دنه تیرینه وس معلومات کوي پاره کې د کجوري بمب ته ولیدا دا کجوري بمب ته ولیدا هاي راواغه سره وای کتل وی دا خو بالکل چې کومه د مدینه منوره د کجورو بمب ته دې راغله دل در رسیدل. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره ورکړه چې زموږ سره مدس یوا کوي او موږ دانه کو نبی علیہ السلام ته بس جواب ورنکو خاموش پاتې شو. ډېر دغه ځای نه راووت ته پته ولګېده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ خبره نه مني او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خاموشي اختیار کړه د خپل د خاموشي کې وایره. بیا ورغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زما سفارش او کزرا غلم دا موده مونږ ته سیوا کی کم وعده چې زمونږه په خپل منځ کې شوی دا او دا صلح واپس بیا پاتې شي بل غزي باندې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب نه درکړی نه درکړی به بس دې کې سن کې نه قرار کېنا. مخکې لاړ عمر ابن خطاب رضی الله عنه ته فرمایي زما شفاعت سفارش نبی علیہ السلام تو کرا غلم دا مدر ته سیوا کی او توي نبی علیہ السلام څه جواب درکوي الله رسول ای جواب نه راکړی خاموش پاتې شوی بس وې دې کې سن کې نه قرار کې. مخکې لاړ د حضرت علی رضی الله عنه کا هغه مبارک ته انداز ویل هغه تم دغه جواب ورکو. فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته جواب کوي وې د خپل پلار ته وایي چې دا مده سیوا کی هغه مبارک ته فرمایي دې کې سن کې. حسن رضی الله عنه په دغه وخت کې چې کومه ورکوټه ماشوم هغه ته وای د ابو سفیان وای ته خپل لیکه ته وایا او زما شفارش ته او کچې دا مدر ته سیوا کی هغه تم جواب ورکو چې دې کې سن کې. ډېر دغه ځین روان شو چې روان شو قریشانو تر ورسره مکه ته بس ویږي کې سن کېږي ما په ډېر وسو کو ټول ورته یاد کړ پلاني ته ورلم ټول جواب راکړ چې بس په دې خبره کې سن کېږي. اے قریشانو یاد لرئ ورکه دا حمله د باندې راوړه مسلمانانو جواب یې ور بیان شي کولای او خې دې ته ویل چې دا تاسو غلط کار کړی دی دا وعده او ماته کړی دا هغه خو وایي